أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارث صحابه کرامو ته د اخر زمانه فتنو متعلق واعظ کولو چې داسې سخت او غاټه فتنې وي په اخر زمانه کې یو سړی سبي وخت مسلمان وي چې کله شپې سملی نو ایمان ورته یو سړی شپې مؤمن وي چې سبار شګیږي نو ایمان ورته نه صحابه کرام عرض وکړو چې یا رسول الله دی فتنو وخت کې موږ څه کول پکار دي موږ به څنګه د فتنو نه محفوظ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د لپاره درې خبره ارشاد کړې اوله خبره احفظ لسانک خپل ژبه حفاظت کوه بدګویی دروغ غیبت چغلی دا ټول د دغه ژبه خبرې دي د ژبه کله کله سړی هلاکت طرف ته ورسوي ناول خو ته د خپل ژبه پوره حفاظت وکړه وابکی علی خطیئاتک دویم نمبر خپل ګناهونو باندې ژړا کوه ژړا د انسان د ګناه ختمولو لپاره یو تریاق ده الله رب العالمین ته سړی ندیم شي او وشکوي نه وبېږي حدیث شریف کې چې الله رب العالمین ته دوه قطرونه زیات محبوب نور خطرې نشته یو هغه وینه چې هغه شهید نه دی الله رب العالمین دین بلنده په وخت کې خطرې وکي او دویم هغه وش کې چې یو سړی دی الله رب العالمین د خوف او د ویرې نه وبېږي دغه دوه قطرونه زیات محبوب الله رب العالمین ته بل قطره نشته دریم ولی اسعک بیتک کور ته خپل ځای دی بغیر ضرورت نه بلا وجه ډیر ګرځیدل کله کله انسان ته مشکل باعث جوړ شي هغه کې سړی صبر نه وکړل شي رمضان مبارک میاشت الله رب العالمین د مسلمانو د دین او د مسلمان د اخلاق او د حفاظت لپاره یو بهترینه موقع بهترینه میاشت پیدا کړي خو دې کې عام طور باندې مسلمانو ته د خپل ځان د حفاظت ډیره موقع ملوي هر څوک په دې میاشت کې څه نیک اعمال او څه د خیر کارونه وکړي ځنه خلک خدا سي هم وي چې هغه د نورو خلکو په نیک اعمالو کې د نورو خلکو په خیر کارونو کې ځان شریک خپل خود وکي بل چا د پاره هم دغه په کار کې دا شریک شي مثلا یو سړی هغه سبي وخت خلکو د پاره دا ژغ کوي چې خپل د هغه ټایم پورا د روزي ټایم پورا د خوراک شوق باندې نو د خلکو د ریزه بچ کولو چې د خلکو روزي د خرابول نه باش کې الله رب العالمین د تکامل اجر ورکړي دا چې سړی د جماعت کې خلکو د لپاره خدمت کوي چې هغه دی وجه نه خلکو ته عبادت کولو مقام لوي نو چا د لپاره د نیکی یا د خیر کار ماحول جوړولو دې سړي ته الله رب العالمین دغه په شان د پورا اجر ورکړي الدال علی الخير کفاعله خیر باندې چاته دلالت کول چاته لیار جوړول دا څه مثال لري لکه څنګه د سړي په خپل باندې خیر کار کړي نو کوم چا په دې روزه کې جماعت کې خدمت کړي خلکو د لپاره عبادت ته مقابل کړي هغه ته الله رب العالمین د دې خلکو عبادت کې پورا اجر ورکړي پروژې نه بعد انسان سره نفس او شیطان لګیدلی هغه زیات مهنت کوي چې د انسان کړه مهنت بیا په وبو یوسي دې لپاره د روزې نه بعد دوا شیونه تاسو ځان سره لازم کې ان شاء الله شیطان تاسو باندې غلبه نشي کولای یو د الله رب العالمین ذکر اغه نه تاسو غفلت ما کوي روزه کې خامخا انسان ډیر کوي خروجه نه بعد سړی یو مقدار ځان سره خپل وساتي چې ریزه کې سلزله 50 زله خو یو خاص مقدار وي چې هغه دا بقاعده هغه کوي نو ذکر الله رب العالمین دا سه عبادت ده چې کوم سړی ذکر کوي شیطان هغه باندې غلبه نشي حاصلول الله رب العالمین د شیطان غلبې وجه قران کې بیان کړی ده استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله خلکو باندې شیطان غلبه کړی غلبې وجه دا ده چې شیطان دونه د الله ذکر یې کړه ذکر سره شیطان په انسان باندې غلبه نشي کولای او دویم شاید به ادبینه انتهایی ځان وساتي کوم سړي کې چې ادب وي د الله رب العالمین د شاعر او د الله رب العالمین د احکاماتو زړه سره یې احترام وي ګناه انسان نکیږي غلطی انسان نکیږي
ګناه د پاره خو الله رب العالمین توبه استوله توبه سره الله رب العالمین غټ غټ ګناهونه معاف کوي خو چې کوم سړی د الله رب العالمین د احکاماتو به حرمتي کوي یا د الله رب العالمین د شاعر به عزتی کوي هغه ته به الله رب العالمین معافي نه کوي او بیا ادبی خو دومره خطرناک جرم ده کله کله یو سړی د ایمان نه لاس وینځلوي خبر نه دا خبر الله رب العالمین قران مجید کې خپل کړی یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي تاسو خپل وزن پیغمبر आवाज باندې ما اوچته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او ما پیغمبر ته دا سجاح کوي لکه څنګه خپل منځ کې وته کوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تاسو عملونه بوزای شي تاسو ته سره پاتې نه نو د اعمالو ځای کېدل دا د انسان د ایمان ختمېدل نه بعد کیږي یو خو د انسان ګناه دی وجه نه انسان نیک عمل نه ځای کیږي ګناه د خپل کړه خپل پرتا وي نیکی د خپل کړه خپل پرتا وي نیکی انسان ولځي کیږي چې کله د انسان ایمان ختم شي نو بیا د به د وجه نه کله کله انسان ایمان ځای کیږي نو د روزې نه بعد دغه دوه شیونو خصوصي اهتمام وکړي ان شاء الله آینده روزې پورې به الله رب العالمین تاسو زړونو کې داسې یو قوت پیدا وکړي شیطان مو تاسو باندې غلبه نشي کولای یو بیا د به نه ځان ساتل او دویم د الله رب العالمین ذکر اهتمام کوئ الحمدلله رب العالمین صلی الله تعالی علی خیر خلق مردا پاک دعا کوي الله رب